انما عليك بلاغ ما نسير استكر وعلينا الحساب. وعلينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سورہ نساء. نساء مانا شذی. منگا بارہا دا ذکر کرے دے چھ نامہ دا صورت دا صرف ریفرنس او انٹروڈکشن دا پا رہی چھ تیو آیت اوائے دا دا کم صورت تے انٹروڈکشن دا پا رہا ہوئے دا دا سورہ نساء دے یا دا سورہ بقرہ دے. ریفرنس دا پا رہا ہوئے دا دا سورہ بقرہ دے یا دا سورہ نساء دے. دا دے نامی دا صورت مانا دا ندا چھ گنے دا یو اس سے لکل شوئے دے پا نساء باندے نا یہ دا متعلقہ نامے پا حوالہ سلقوں نے بحث پا چرتوی دا صورت کی نو دیکھیں دا زنانو دا مسئلو بحث دا خدا غینا علاوہ نور پا کیوں بلاڈے بحث سنا دی. زمانہ دا نزول غالباً دا ہجرت نباد دا دریم کال اخر دا سلورم کال آخر او دا پنزم کال اول. دا ابتدان والے تر آیت نمبر یو دیر پورے تقریباً دا دا غزوہ احد نبات پا دریم کال کی نازل شوی دا. پدے کے دا وراثت مسئلہ ذکر دا او دا وراثت مسئلہ پیدا شوا کہ غزوہ احد کے گن کسان شہیدان شو. آیت نمبر یوصل یو او یوصل دو کی صلاۃ خوف ذکر دے. صلاۃ خوف مانا کہ میدان جنگ کی بھی مجاہدین جماعت کا ورغواری دیو امام شاہ تھا نو داغی یو طریقہ دا دغه طریقہ پا دغه آیتونو کی ذکر دا او دا صلاۃ خوف مسئلہ دا تاریخ پا حوالہ یو غزا شوی دا غزوہ ذات الرقاع. غزوہ ذات الرقاع پسرورم کان دا ہجرت. د مدینه منورینا د بنو نذیر یهودیانو اخراج شوه د پر ربیع الاول سلورم هجری کې
دې صورت کې يهوديانو ته آخري تنبیه شوی ده. او مسله تیمم دام دې صورت کې ذکر ده. او دغه مسله راغلی و په غزوه بني مستلق کې. غزوه بني مستلق او د بني مستلق غزا دا په 5م کال د هجرت باندې شوی و. موضوعات د صورت چونکہ د ہجرت نہ بعد مدینہ منورہ یو اسلامی ریاست ہو. دغه اسلامی ریاست د افراد او اخلاقی تربیت غوښته. د افراد او اخلاقی تربیت او اجتماعی اعتبار سره معاشرت، معیشت، تمدن او امور د مملکت، معیشت، معاشرت، تمدن او امور د مملکت د دې ټولو شیونو ذکر دی په دې صورت کې. مشرکینو، یهودو او منافقینو دای برپور او زوردار مخالفت کو. داغه په حواله تعلیم مسلمانانو ته نمبر 3 چونکہ در ریاست ذمہ داری ہوا دعوت خورول داغه طریقہ ور خودلو سلورم مسلمانانو ته تعلیم چې حقوق متلف کوي. او خاندانی زندگی د دې د بهترۍ کوشش وکړي. چې اخلاقی انحطاط را نشي. اخلاقی انحطاط کمزوری مسلمانانو ته الله جرأت ورکړ چې د منافقینو د سازشو او د دسیسو په حواله بدل کېږي. ایمان د منافقینو دسیسه بدل کېږي، بزدل کېږي. ایمان کمزوري مخکاره کوي. کم خلق چې چرته د منځو منځراکو کې اوسېده مسلمانان
ناغی ته حکم وکړ چې هجرت وکړي، اسلامی ریاست تراشي چې په دا منظومس کې بے سبب میدان شي چلتا. تاسو میدان کې دل وایي ها او مخالفین چې څه کول د هغوی په دسیسو باندې الله تعالی تنقیدونه وکړل. یا ایها الناس او خلقو اتقوا ربکم او یریږئ پروردگار خپلنا. نو تقوا دغه لغوی معنی ولیکا چې لغوی معنی خو د تقوا ده ځان بچ کول. د پروردگار نه بزان څنګه بچ کې د عذاب نه نږدې کېږي ورته سبا کېږي ورته ورنږدې کېږي با او نږدې کېږي به څنګه په اطاعت څنګه ورنږدې کېږي په اوبیډینس. نو گویا لازمی معنی د تقوا دا شو چې د خپل پروردگار حکمونه ومنئ. ویریږي د پروردگار نه معنی د خپل پروردگار حکمونه ومنئ. یا ایها الناس اتقوا ربکم خلقو یریږئ د پروردگار خپلنا. الذی آغا پروردگار خلقکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحدة د یو نفسنا آدم علیہ السلام نا وخلق منها زوجها پیدا کړی د دې نفسنا زوجها جوړه ده بیبی ده. نو حدیث د بخاری کې راځي چې حضرت حوا دا د آدم علیہ السلام د چپې پښتاینه رب نه پیدا شوی و سنه پښتاینه یو کم ده. وخلق منها زوجها پیدا کړی دا میلاد د نفسنا زوجها جوړه ده زوجها جوړه ان خزا وبص منهما اخوار کړي د دې دوانو نا رجالا كثيرا نارینه ډېر و نساء اشد ډېری هم دا یو جوړه ټول دنیا په ډکه شو. واتقوا الله الذي يرجى الله تعالی غنا تساءلون به چې تاسو غوښته کوي د یو بلنا په نام د الله. تساءلون به تاسو غوښته کوي د یو بلنا په نام د الله. نو الله تعالی وایي چې تبل چا تر د خدای نام نوم پیش کې چې ته په تکلیف کې یا ته څه غواړې ورته for God's sake څه ورته for God's sake خدای لپاره کا صحیح یعنی ټول خلک وایي for God's sake ایون امریکایان هم وایي کنه وایي. نو الله تعالی وایي چې دا کم ګاډ ته مخکې کې چې for God's sake نو ردنه ته په خپل ول نه یریږي. واتقوا الله الذي تساءلون به ورجى الله تعالی غنا تساءلون به چې تاسو تساءلون به سوال کوي د یو بلنا به پنامه د الله والارحام او یریږي تاسو د قطع رحمنا. قطع رحم قرابتونه ختمول څه شي قرابتونه ختمول رشتہ داري ختمول. حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي سل من قطعک سوچ تاسو رشتہ ختمي تی ور سره برابر وا. واعفو عمن ظلمک سوچ تا باندې ذاته کوي تو تعفو کوا. واحسن الى من اساء الیک احسان کوا هغه چاته چې چا سره بدی کړی دا. تدری لفظ ولیکا چې رشتہ یو ځای کوا هغه چا سره چې څوک تا نه ځان کټ کوي چې چا در سره زیاته کړی دی هغه ته عفو کوا. چا در سره بدی کړی دا هغه سره احسان کوا.
واتقوا الله يرګي الله تعالی نا الذي اغا لا تساءلون به چتاسو غشت کوي پنا مداغ ولرحام او يرګي درحمونو کټکولنا د خپلوای کټکولنا ان الله تاکثر الله تعالی کان علیکم رقیبا د پتا سبحان رقیبا نگرانی کوونکی رقیب په معنا ده نگرانی کوونکی الله تعالی ز تاسو واچ کوم ز تاسو هر انډیویډوال واچ کوم نو سپته ولګیدا چې د الله یاره او د رشتہ دارۍ احساس په انسان کې پیدا شي نو دنه بیا زیاتې نه کیږي بلته مسلو لري کبل تاسو سيزونه یعنی احساس الله تعالی ورک اول دا چې الله نو یریږي دویم احساس ورک چې ګوره تاسو دیو بل پردي نه یې تاسو ګریټ ګرانډ فادر او ګریټ ګرانډ مدر یو دي ټول انسانانو ګریټ ګرانډ فادر او ګریټ ګرانډ مدر یو دي دا دویم احساس ورک دریم احساس ورک چې دغه الله په نوم تاسو یو بل نغوښته کوي یعنی یو سړی ته چې ته احساس ورکې نو د خدای د عظمت ورکې نو ته په خپل ولې احساس نه کوې د خدای په پام او څلورم احساس ورک د رشتہ دارو نو بس کدا څلور احساس په انسان کې پیدا شي نو دنه بیا ځاته نه کیږي صحیح ده څه فلخان وآتوا اليتامى اموالهم اوس د ټولو نه اعلی ترین زیاتې چې کیږي دا بے وسه انسان سره کیږي چا سره کیږي تاسو بے وسه وایو بے بس انسان سره د ټولو په بے بس انسانانو کې د ټولو نه لوی بے بس یتیم څوک یتیم یو خدا چې هغه سپورټر نه لري یو دا چا سپورټ او دویمه دا چې هغه لا تر اوسه په خپل سره شوی نه معصوم وي نو خپل قوت هم نه لري دا ډول ته لیکي چې یتیم د ټول نه اعلی ترین مظلوم په دې معنی چې دینه په خپل دفاع کول شي نه د دفاع لپاره بل څوک موجود دي ا دې ولکه څه په لخوا چې یتیم نه په خپل دفاع کول شي نه دفاع لپاره بل څوک موجود دي وآتوا اليتامى اموالهم ورکه یتیمانو ته اموالهم مالونه دوی 9:15 وآتوا اليتامى اموالهم ورکه یتیمانو ته مالونه دوی ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تتبدلوا الخبيث ام بدوي تاسو الخبيث خپل ردی مال خپل ردی مال بالطيب په اعلی مال د یتیم باندې چې ستا په کفالت کې یتیم دی ته دا غلو کا افټر کې داغه د مال څه کې لوک افټر کې داغه د مال د هغه په پټي کې خایسته غنم شوی دی استاو پټي کې خراب شوی دی نو ته ځاغه په دغه غنم څه کوي هغه دی هغه کوي وخت دغه ریپورت راړل چې غنم خو غم لسمنه او دام لسمنه دي نه غم لسمنه او دال لسمنه استاره بیکاره غنم دی هغه اعلی دي ټول دا کار کوي ولا تتبدلوا الخبيث بدلک مور کوي الخبيث ردخ پر بالطيب فاعلی د یتیم باندې ولا تاکل مدافع یو طریقہ ایکسچینج مکوي غلط ایکسچینج او دیم ولا تاکلوا اموالهم الى اموالکم امخریتاسو مالونه دوی الى اموالکم خلق د مالونو خپل سره ان دا څه مکو چې یتیم د کفالت کړي نو هغه یو کس دی او تا او ستا بچی لس کسان دي صحیح او چې ته پخله کې نو نیم اوړه دا هغه چې نیم خپل چې نیم اوړه دا هغه وګړي ان خپل دا احسان دی دا عدل ولا تاكلوا اموالكم الى اموالهم ولا تاكلوا مخريتاس اموالهم مالنا دوی الى اموالكم خلق ملک د مالونو خپل سره نه ستېمانه وساته صحیح سرېشو وساته ستناسب وساته چې هغه یو کس ته یا دوه کسان تاسو لسی نو تخپل یې سلسی سي چوا دا غي دوی سي چوا په لته چوا دا غي دوه چوا انه کان تاکي سردا عمل دې کان خوبن کبیره دا لوی جرم دی خوبن کبیرن معنا لوی جرم دی
اوس عربو بدا سے کول چې کفالت کې به یتیمان پاتې شوي د کاکالونه د چالونه د کاکالونه د عملونه د مامالونه د خاللونه کزنز مال به هم پاتې شو نو دوی بدا سے کول چې هغه به په نکاح کې صرف د مال په غرض او د شذ حیثیت په ورنور کوسي صحیح نو الله تعالی فرمایي دا نکاح بیا ورکه دا ظلم دی دا زیاتې دی د دین علاوه بل ځای نکاح وکړه وَإِنْ خِفْتُمْ كَتَاسُ يَرِيگَيَ اللَّهُ تُقْسِطُوا چې انصاف بنو پېښې فِي الْيَتَامَى په یتیمانو خزو کې یتیمان خزو یې نسنس تا کزن دي ستا کفالت کې پاتې شي ہوتے نکاح کے سره پر د مال لپاره نو الله تعالی مکو دا دین اجتناب کا نکاح به کوم ځای کې فن کې هو بیا نکاح کوي ما آغا طاب لکم چې جائز دي تاسو لپاره طاب لکم چې جائز دي تاسو لپاره من النساء د شذینونا مسنا دودوا وثلاثا درې ورباغا اسلور سلور فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا وَكَتَاسُ يَرِيگَي چِ عدل بنو کرشي دیو نسیوا سرا فواحدا نبیا اکیو ہوگئی بیا سو خزیو کئی بیا اکیو خزیو کئی ندغلتے ہو تاریخی پس منظر اڑی کا چی دا پیغمبر علیہ السلام در آتون اولان دی دا مسئلہ ڈیپینڈ و پا حیثیت دا سڑی باندی چې سړی به څومره قوت او د دولت مالک نو دومره به هغه ښځې کولې لس شل صحیح یوه دویمه خرابي دا وه چې سړی به د قوت مالک نو د غریب سړي د لور د مرضۍ نه بغیر یا د غریب سړي د مرضۍ نه بغیر هغې به دعوه ولرله هغه جنۍ به دعوه ولرله بس غریب سره خبر نشو کوله دریم دغه شذې د دوی ته به هیڅ معاشرتي حیثیت نه ورکو لایک ټیشو پیپر دا به صرف یوز لپاره وي چې څومره پورې به طبیعت غوښتو یوز به وکړو بیا به ترو وکړي بیا به څه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات برادر عبد الصمد تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات. You should remember this hadith. تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات. من الذوق taste. پیغمبر علیہ السلام وہی نکاح کوي طلاقونه مور کوي نکاح کوي طلاقونه مور کوي ځکه خدای نه خوښي هغه سړي چې خوندونه اخلي او نه هغه شړي چې خوندونه اخلي. Yes. یو واده هغه له طلاق ورکړي بیا ملکه چې د بل خوند واخلي. صحیح شو یا شرط یو ځای واده وکړي دا خلاف کیسو کې په عدالت کې چې خلت واخلي سره بل ځای خوند اخلي. نکاح ها دا خبره په ځوان راځي خو نکاح کړي خوندو لپاره نه فقط دی او ځند پاره یعنی په اسلامي نکاح کې کمټمنټ دی څه شي پکې کمټمنټ ها کمټمنټ جلاله دا کمټمنټ فار لایف بس دا او کور سره چې دا لفظ لیکه نن تاسو ډیر موضوع یا د لفظ او د موضوع تفسیر سمې وي څه چې دلته په دې اجتماع کې خلک چې واده نن زما په خیال هغه نه زما په خیال نن هغه زمونږ خويند ماند بوم په لطیفو باندې ډېر خوشاله شي هغه زړه مو ته پورته کړی ها زړه مو ته پورته تاسو ما شو نه خسر دی هغه ورته وای خسر دی واښه دی
که څنګه هغه ورته وایي چې خبره داسې ده سیف الله خان اورېدلې ده نو اوس درېیمه ده چې دوی به زنانه هغه به یوز کړي او بیا به ترو وی کړي. صحیح. څلورم دوی کې او بل عمل چې یو زنانه خاوند به مړ شو، خاوند به مړ شو او دا خاوند به سمالو، د خاوند به یا د خود سره به سمالو، نو دغه مړی ورور یا وراره یا تر ورور یا وراره یا بل رشتہ هغه باندې د مرګ سره متصل داسې یو صدر ولا سر باندې واچو، ازناله به څوک صدر به ولا سر باندې واچو. دا غي معنا ودا و چې دا د کلیم کړه، دا غي معنا بسو دا افغانستان کې د فکر او د طالبانو په مدان دای ګسر معنا هغه ډیر د سړي ځامن دي خیر معنا اډر د سړي ځامن خو مونږ کې سړي ټوب نو کار مفاب صحیح ده. کني دا سود خورای او دا غاڼې دا عذابونه ټول نه خلق خلاص کړي، کني خلاص کړي. اخر کې دا سراو کې دا خایدا انچنن جبلو چې سارا کې چل تکین سلام الله استموت ذو انجلي وغايه ده طالبان ده لا يتضررون ده طالبان ده طبعا تاجر كذا یا دا کله چې په فارسی ده كذا ده نو دا به کلیم کړه، نو یا به دې سړي په خپل نکاح کولا او کده به نه نکاح کولا نو دې خود په خپل نکاح چرته نشو کولای، نه بل چا کولای شو. اپروچ به دته کېده دته په مرزه به نو د ډیماند کو چې یا خدای دې سره کمال دې دا به پریږ دي یا به ته دومره مال لا کې نو بیا به نکاح کې. دې تعزل وای عین ضاد لام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام راغی دا حیوانیت ده. نن دنیا مونږ د راکوي تاسو ته انسانيت خو مونږ غلي کې نه سړیا دنیا ته انسانيت محمد صلی الله علیه وسلم هیومن رائټ راځي مونږ ورته هیومن رائټ دنیا ته چا کولی محمد صلی الله علیه وسلم. وَإِنْ خِفْتُمْ كَتَاسُ يَرِيگَ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى چې انصاف بنو کې شي یتیمانو خود سره نو نه په نکاح کوي ستا کزن د ستا کفالت کې پاتې شوی صرف د مال لپاره نکاح کې سټیټس ورته نه ورکې حیثیت ورته نه ورکې ولې دا نکاح کې خدای وی دا کوم فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ نکاح کوي ما هغه خزه طاب لكم چې جائز دي تاسو د پاره من النساء د خذنا مسنا ودوا وثلاثا درې ورباغا سلور. نو بس الله تعالی میکسیمم ادره د پسو باندې پسلور باندې ادره د میکسیمم پسو باندې پسلور. او ما تاسو ته د عربو معاشره دا چې وا دیو سړي نکاح کې بسل خزه هم وي without having any due right of sex. صحیح شریعت اسلامی پسلور ادره ده او داګه د پاره څه کنډیشن کې فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا کَتَاسُ یریږئ چې عدل بون کړی شي د یوې نفزیات خود سره فواحده نو اکیو کوي فواحده یا اکیو کوي. حدیث کې راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من تزوج امرأتين فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل كما قال عليه الصلوۃ والسلام. چا چې دوه شذ وکړي او هغه سره انصاف نه وکړي دوشته وکړي او هغه تر انصاف نه وکړ قیامت پر ورځ چې قبر نه راپاسي نو نیم طرف به فلج وي پیرالایز وي جاء يوم القيامه وشقه مائل نیم طرف به سي فلج وي تاسو فلج وي موږ فلج وي پیرالایز وي نو دا یو لوی شرم دی لوی رسوایی ده چې قیامت پر ورځ باندې یو سړی فلج را رواني نو اتوماتیکلی دا ویزبل ډیسټینګویش مارک دی چې دا به غیرت د خود دوی په انصاف نه کوو سره سره لوی رسوایی ده نور عذاب ولا بیاي. اوس دا انصاف بس کی نو نمبر اول په وخت راولو کی او نمبر دویم په معاشي او معاشرتي تقاضو پورا کولو کی وخت راولو کی نو یا دا ډیپند کوي چې ټایم ټیبل ته څنګه جوړي چې یو هفته دې کور کې بل هفته پاغه کور کې درېش په ورځ دې کور کې
دریش پی رضی پاگا کور کی لس پی رضی دے کور کی لس پی رضی ڈیپینڈ کئی چې فاصله سوره ده یا څنګه اپروچ کول شي خو دې کې بدانی چې نه لس پی دلته او شلغه سره نو صحیح شو او دویم په معاشي او معاشرتي ضرورياتو کې نو معاشي او معاشرتي ضروريات یا تقاضي چې دې له غوښه راوړي نلته به غوښه لري اصل نه دلته غوښه راځي لوبیا ولېږي صحیح دا انصاف د تقاضو خلاف ده دا انصاف تقاضو خلاف ده او دا څه هم نه چې ویل نه جوړه واغسته پارټي شي کې او بل اسوات میټ کی صحیح یا خو بدوار د سواب پیټ کې خلې بدوار له پارټي شي کې ها ګراشه سبراغه تجربه نشته دا زبابي ته واګ ته ورته تر دوکې کوي نن ما بیان کو کنه انا خويندې مې په ډېرې خو څه بل هغه مې خوشاله وي تاسو په بیان کې شذینه ډېر وځه کوي شکر دې ما خدا نو ما نه خر دې او خلې نه استوي به خور ته ویلي او بدل ته ویلي چې ګوره یا ساته حاجی صدا څه خبره کړه تاسو ته حکم ګوره دي سیف الله خان ته معلوم دي خدای کوي نه لاس کاله دې بالکل سیف الله خان هسپتال څنګه دی حقانی هسپتال رواني خروان ها ستورور سپیشلایزیشن دی پس کې هغه جنرال میډیسن نه جنرال میډیسن دی نو دا پرایویټ هسپتال د جوړ کړی خد جوړ کړی دی کومک اروپا ځای راځي ها اته جوړي خدا خو ډېر خنه سټډي جوړ کړی سټډي ها الله دې اجر ورکړي خندار راځولې بیا د خندار په ډیر د لیک صفاګر سره ډاکټر نه پیدا کړی په تاسو کلی کې کوم جوړ کړی نه نو استاد داسې وکړي ته اوس یو انجینیر فرم جوړ کړی نه هغه ډاکټر ډاکټري فرم جوړ کړي ته چې انجینیر فرم ته وایي ته ګرې انرژي ورې د لپاره ما ښه سره ما چې نو وایي وایي د شي فرق او دا رمضان د پایلوټ د نو دی د تو فلایټ انجینیر وخا اده اسه ډېر ذهین سره دی ډېر ښه تعلیم ورته سره دی اجروکم فلایټ کوه هغه دې ډول یو ځای اچھا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا کتاسو یریږي چې عدل بنو کړی شي فواحدا نو بیا یک یو کافی ده صحیح او ما ملکت ایمانکم یا الله تعالی وی کاغم نو بیا یو وینځ در لکافی ده ما ملکت ایمانکم هغه خزه چې شیلا سونه تاسو د هغه مالکان شي وي لغوی معنی ده چې شیلا سونه تاسو د هغه مالکان شي وي نو دا البته مسله ولیکه چې د وینځ او د غلام تصور دا د اسلام تصور نه دی دا ټول دنیا کلچر او سیویلایزیشن رومن امپایر بیزنطین امپایر پرشین امپایر اساسی طور خدا کنسپٹ داو چې جنگی قیدیان دا به وینځ او غلامان جوړول شي پرزنرز اف وار یا کیپټیوز دا به جوړول شي دا به وینځ او غلامان جوړول شي دا اساسی تصور خدا بیا مخالفینو ابیوز کر مخالفینو نه ابیوز کر رد نه کر خراب داسه کر چې نه دا خو یو کانسپټ ټیک ته to some extent that was a concept خو ابیوز داسه کر چې په لار به یو سترینجر روانو چې په حضور راونی سو بل باندې به خرڅ کړ دا بیگانه سره به وتراو به نیسو چې باندې به خرڅ کړ به تور غلام یا به تور وینځه نو دا ابیوز کول او یو ویزیبل مثال موجود دی زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اڈاپٹڈ سن دا د یمن سره یو نوجوان زید ابن حارثہ د یمن سره یو نوجوان پلار روانو مکی والو په زور راونی سو او په بل سړي خرڅېدو د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها لاس تر ورسید هغه واغست تاجر خدا
عورت خدیجه چې پیغمبر علیہ السلام سره نکاح وکړ خپل ټول مال ورته گفت کړ. نو من جمله دا غي مال څخه دا زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ ځکه دا پراپرټي و. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دې آزاد کړ او متبنع کړ، اډاپټ کړ. او دا واحد صحابي دی چې قران کې نوم دی، بل صحابي قران کې نوم نشته. نور صحابه الله ذکر کوي په کوالټیز، پس په کوالټیز خود دې ذکر کوي په نامه. فلما قضا زید منها وطرا زوجنا کا سورہ احزاب کې د ذکر د واقع ده. زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ نو دا هغه قسم غلامو چې د ابو سعو اوس چونکه کیپ ته اوس به غلامان جوړېدل یا وینځي به جوړېدي، لہذا اسلام خو ون سایډډ دا ډراپ نه شو. یعنی دا څه خو نشو کېدی چې د مسلمانانو کیپټیوز دی هغه غلامان جوړي او دا هغه کیپټیوز زي تاسو خلاصي دا څه کېدی شي د ټوټلی امپاسبل، دا خو لاجیکل نه دی. لہذا اسلام هم دا تصور بنیادی طور پر ساتي. خدای ریفارم کړ، لیکن ریفارمیشن وکړ. ریفارمیشن ان ا سنس چې دنیا کې به یو ځل سو غلام شو، بیا دغه د ازادي سلار نه و، هغه به غلامو until his death، هغه غلامو until his death. yes شریعت اسلامی لومبه خدا او کړ چې دا مست نکړه چې کیپټیوز به خامخا غلام جوړي، دا حتمی نه و. د لپاره آپشنز ورکړل چې just release them for free. دا ولیکل release them for free, that's up to you, depend upon circumstances. Number 2, release for ransom. Number 3, release for a fixed job. چې پروفیشنل وو نو ته به دا یو جاب د کړه کله کمپلیټ کړ به بتا آزاد. Number 4, release in exchange. چې زمون قیدیان کاری رها کی نو موږ بمتا رها کو. او پنځم داو چې غلامه جوړ کا. مدیره پر ریفرنسز بیا ورته ان شاء الله بل وس عبد الصمد تزين